إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، دین ډیر قیمتي سیز دی او د قیمتي سیز ډیر خیال ساتل پکاري او قیمتي شی د انسان پکار راځي او کم خلکو چې د قیمتي سیزونو خیال ساتلې دی هغه خلک هم الله با قیمت کړي دي او کوم خلکو چې د قیمتي سیزونو ناشکری کړي دا اگر چې هغه د پیغمبرانو اولادو الله رب العزت خسران او ناکامی سره مخامخ کړي دي او د الله او د انسان په منځ کې واسطه هم دین دی. الله رب العزت سره چې د انسان تعلق جوړیږي هغه د دین په واسطه سره جوړیږي. یو د ټولو انسانانو الله سره تعلق دی هغه د مالک او د مملوک تعلق دی. الله زمون مالک دی، مونږ مملوک یو. او دا شان یو د معبود او د عابد تعلق دی. الله زمون معبود دی، مونږ عبادت گزار یو. بندگان ټول دي، دا تعلق سره د ټولو شته، د خو او د بدو ټولو. خو ښه تعلق د انسانانو سره چې د الله دی هغه د اسلام او د دین او د اطاعت تعلق دی. تر دې پورې چې کوم خلکو کې اطاعت نوي الله رب العزت هغه د زناورو نم بدتر ګرځولي دي. ځکه الله رب العزت بندگان او د الله مخلوق خو زناورم دي. انسان چې د الله خوښ دی نو هغه په اطاعت باندې خوښ دی. او الله رب العزت چې انسان خوښ دی په فرمان برداري باندې خوښ دی او د طاعت د پاره جوړ کړي. نو د دې وجې نه عزتمندو د دین زده کول او دین په خپل ځان کې راوستل او دین نور ته رسول دا د ټول نه بهترین کار دی. ځکه په دې باندې زمونږ رب خوشحالي شي او چې رب خوشاله شي د انسان زندگی ښه کوي. نو دی حواله سره موږ مختلف مسائل تاسو ته بیانو د دین. مسلمان نن ځکه ناکام دی چې هغه د دین نوم اخلي او په دین نه پوهیږي. مسلمان ځکه ناکام دی چې هغه سره قیمتي سیز شته خو قیمتي سیز په کار نشي راوستی او هغه قیمتي سیز دین دی. ما تاسو ته ویل چې الله ته انسان نږدې کېږي د دین نه علاوه هېڅ لار نشته. الله ته همدغه یو لاره تللې ده، د اطاعت، د ایمان، د دین او د اسلام. نور د الله او د انسان په منځ کې ډېر فرق دی چې نسبت خاک را با عالم پاک
چرته الله پاک او چرته دا ناپاک انسان. خو بیا هم دا ناپاک انسان الله وی ما ته رانږدې کېدی شي. وابتغوا الیه الوسیله، ما طرف ته د اطاعت او د قربت لاره اختیار کا. ففروا الی الله، او ما طرف ته رامنډې کا، او ما ته ادخلوا فی السلم کافه، کما ته ځان نږدې کې پورا اسلام کې داخل شه. نو دی وجې نه عزتمندو پورا اسلام زده کول پکار دي. نن د اسلامی خلکو د زوال او د ناکامۍ یو نښه او دا ده چې پورا دین باندې عمل نشته او د الله وادي پورا دین سره دي. کمزوري دین باندې تا ته ثواب ملاویږي او په پورا دین باندې تا ته ثواب هم ملاویږي او تا سره کامیابی وادي هم دي. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. الله وی ما تاسو له ذمہواری درکړی دا، وعده مې د سره کړی دا. چا سره؟ مؤمنانو سره، خو چې عمل پکې وي. وعملوا الصالحات ذکر کړی دی. نو بیا الله وی تاکید سره، الله هم تاکید دی او بیا په دې صيغه کې نون تاکید، د تاکید الفاظ الله استعمال کړی دي. یعنی یقینی خبره ده، الله یستخلفنهم فی الارض، زبرداسي مسلمانان به د دې ځمکې خلیفګان کوم. یعنی دا مشری بدل درک. کافرانو الله رب العزت ارسنګ مشری ور کوي، هغه چې اخلاق خشیم الله مخکې کوي، ځکه هغه سره د دنیا وعده ده. مسلمان سره چون کې د آخرت وعده ده، اصل کامیابی، نو هغه له الله دنیا هم ال ور کوي او کامیابی چې کله پکې نیک عمل د دوی عوض د دوه سيزونه دي، ایمان اعمال. نو دی وجنه وختن فوختن به خپل ایمان او د اعمالو خیال ساتي. نو مختلف اعمال دي عزتمندو، د انسان د خوب نواله تر مرګ پوري، او د بیت الله نواله بیت الخلا پوري، او د ځان نواله تر کافره پوري د شریعت ټول احکامات بیان کړي دي. نو دی حواله سره موږ اکثر تاسو ته مسائل بیانو. زکه عزتمندو چې کوم عالم تخصص کړي وي، مفتی کورس یې کړي، دا غوینه خلق تم لري چې دا موږ ته مسلې بیان کړي او موږ په پوي شو. د قصو والا عالمان، د کہانیان والا عالمان زیات دي او دا هم خلکو ته قصې ورزي، دینی قصې. نو د هغې سره د انسان رغبت را پیدا شي او هغه بهتري، ځکه قرآن کې قصې بیان شوي دي. خو د کوم مسلمانانو چې رغبت وي هغوی د بیا مسائل بیانول پکار دي چې پس پوه شي. نو دې حوالې سره هر حیثیت سره تاسو ته مسئلې بیانېږي. نن درته یو څو مسائل بیانو د مختلف احکاماتو باره کې. یو د غسل مسله ده. بعض انسانانی هغه غسل وکي، الکان یا جینکۍ دي، ښځې دي، او چټپټي غسل وکي، شارټ کټ غسل کوي، ځان خلاصي. د غسل نه مراد عزتمندو خاص غسل دی، صرف لمبلو ته شریعت کې هغه غسل نه وي. هغه عام لمبل وي چې کله انسان باندې غسل واجب شوی، د هغې هغه اسباب تاسو ته معلوم دي. کوروالی کړی وي، احتلام شوی، انزال شوی، نو دی انسان باندې غسل لازم وي. یا ښځه باندې ماهواري بیماری راغلی، نو بیا دا غسل کوي. چې غسل وکړي چټ پټ کې، کله د وادت تادي وي، کله د نور کاروبار تادي وي، چې لږ سات پس ورته پته ولګي یا لکه خپه رانه وچه پاتې شوې ده، یا په خپه کې بعض پونده رانه وچه پاتې شوې ده، یا غوږ باندې لاس وي، غوږ ورته وچ معلوم شي چې غوږ رانه وچ پاتې شوی دی. انسان دی کمزوری دی، داسې راځي چې لمبلو وخت کې خو انسان ځان ته شیشه کې نشي کتلی چې هر یو اعضا چک کوي چې ټول لوند شم که نه. خو بهتره دی چې کله انسان په ځان باندې اوبه رالګي، مستحب خبره ده چې هغه ځای مږي، ځان مږي په لاس باندې، نو بیا هغه اوبه رسي بدن ته. نو غسل کې ټول بدن وینځل فرض دي، او خولې ته اوبه اچول دا فرض دي، او پوزې ته اوبه اچول دا فرض دي، او پوزه کې راښکل او دغه رنګې مرۍ ته رسول دا پکې فرض نه دي. دا صرف د بهتر په طور باندې چې انسان ته پته ولګي چې خولې ته مې اوبه ورسېدلې، دغه کې شکونه مه کوئ. او دریم فرض پکې دی ټول بدن ته اوبه رسول، نور پکې فرض نشته. یعنی که دا کارونه دي وشو نو ستا غسل وشو.
خو بدن کې کله نا کله انسان نه ځای پاتې شي اوچ او ګنټه بعد ورته پته ولګېده 2 غنټې بعد ورته پته ولګېده یا چا لیدلی و بله ورځ چې هلکه فلانې ځای ستا اوچ پاتې شوی و په بله ورځ یې ورته وویل اکثر مونځ کې شاته کسان خو ګوري که نه بل ته وایي لکه پونده دې وچوه نو دې وخت کې به اوس دا څه کوي که دې منځ کې مونځونه کړي دي عبادتونه یې کړي دي او یا یې نه دي کړي خو وروسته ورته پته ولګېده نو آیا دوباره به لامبي دوباره به غسل کوي که نه دغه غسل یې برابر دی او صرف دغه ځای ووینځي نو د شریعت احکامات آسان دي غسل اگرچه فرض دی دغه ځایونه وینځل اگرچه فرض دي خو که انسان نه خطا وشو الله ورسره رعایت کوي چې کوم ځای د نه اوچ پاتې شوی صرف همهغه ځای ووینځه کافي ده اوس دوکان ته تللی هلته خو سړی بالټۍ اوبه ځان باندې نشي راړولی نه هر ځای کې د لمبلو ځای نه وي نو بس چې پونده د نه اوچه پاتې شوی و هغې باندې لوند لاس راښکه چې څاڅکي دې پرېوځي او که غوږ د نه پاتې شوی غوږ داسې وکړه که د ویښتو کومه حصه د نه پاتې شوی وه هغه لامده که او دومره یې لامده که چې قطرې ترې پرېوځي نو بس ستا غسل مکمل شو البته که دې دوران کې تا کوم مونځ کړی وي نو چونکې ستا غسل کنډم پاتې شوی او ناقص پاتې شوی او غسل دې نه و شوی نو دغه مونځ به واپس راګرځې هغه مونځ دې نه دی شوی اگر چې تا اودس وله کړی و خو د اودس ته خو زیات ضروري غسل دی چې چا باندې غسل لازمي هغه کسانو باندې نو چې ستا غسل نه و شوی نو ستا اودس هم نه کېږي نو د دې وجې نه عزتمندو بیا هغه مونځ دوباره کول پکار دي نو دا یو مسله ده د ټول بدن وینځل بیا ضروری نه دي یا بعضې ښځې وي مثلا یا بعضې کسان وي هغوی غسل کې وي خو مثلا په خپه باندې پلستر لګولی دی په سر باندې پلستر لګولی دی د بدن په بله کومه حصه باندې پټۍ لګولې ده نو د غسل دوران کې دا ضروري نه ده چې ته خامخا دا پټۍ لرې کوه هغه ځای ووینځه ستا د تکلیف شریعت رعایت کړی دی ستا د عذر شریعت تا سره رعایت کوي ستا د بیماری د دک درد شریعت احساس کوي هر حال کې تا باندې وینځل نشته داسې مونځ هم شته عزتمندو چې د اودس او د تیمم نه بغیر هم کېږي یو سړی دی داسې ځای کې دی نه اوبه شته او نه خاوره شته قید دی یو ځای کې ګیر شوی دی داسې څه ځای دی نو هلته بغیر اودس نه مونځ وکړه څومره رعایت دی درته شریعت نو دغه شان که یو ښځه ده سړی دی سر یې د بیمارۍ د وجې نه نه دی وینځلی خپې د پټۍ د وجې نه نه دی وینځلی نور غسل یې برابر کړی دی یا تیمم کړی دی او بیا وروسته کله هم دا انسان ښه شو او هغه عضوه او د بدن هغه اندامې برابر شو صحیح شو پټۍ یې تلره کړه پلستر یې تلرې کو نو آیا اوس به دا دوباره غسل کوي که څه به کوي نه دوباره غسل نشته بس صرف یې چې دغه ځای ووینځلو کافي ده نور غسل خو ده کړي نو دا د شریعت رعایتونه دي عزتمندو د دې نه فایده اخیستل پکار دي نور اودس په غسل کې هر ځای ته اوبه رسول ضروري دي چې کوم ځای فرایضو کې راځي نو دا د غسل متعلق یو خبره ده دغه رنګې ښځې د ښځو بیماري وي چونکې عزتمندو زمونږ کورونو کې زمونږ ښځې دي بچیانې دي او لوریانې دي خویندې دي نو ښځې عموما مسجدونو ته نه راځي علماو سره د هغوی تعلق نه او چې کومې ښځې فاضلات عالماتې وي نو هغوی علم هم کمزورې ویلی وي په هره مسله باندې پوره نه پوهېږي نو دې وجې نه سړو له پکار دي چې بعضې د ښځو مسلې هم ځان سره زده کړي ګوره د ښځو فیشن تاسو زده کوئ ښځه چې د یو جوړه واچوي تیز رنګ نه دغې دا رنګ زما نه دی خوښ بیا دا ما اچوه ښه شیخ سړی بوډا سړی او د جینکو په رنګونو باندې پوهېږي او سرخي باندې پوهېږي نه دا سره سرخي مه لګوه دا تیز رنګ لګوه او رانجه داسې لګوه ښځو ته چلونه ښیي لګوي او دا لوپټه داسې استعمالوه او دا پلانې شی داسې استعمالوه او دا عطر فلاني استعمالوه نو دې ښځو له هم پکار دي چې دا خاوندان دې دومره ډیمانډونه کوي نو دې ښځو له پکار دي چې دا خاوند نه تپوس وکړي چې ما سره بعضې مسلې لګېدلي په هغې زه نه پوهېږم ته پې ځان پوه که او ما پوه که دا ستا ذمهواري ده یا که هغه ورته نه م وایي نو دله پکار دي چې ښځې سره مذاکره کوي څنګه چې مختلفې قصو مذاکرې ورسره کوي او خان دې خوشحالېږي بار کوڅو ته دې کله نه کله اوازونه راوځي خلک وایي بوډا بیا مست شوی دی
او فلانې بیا چې کوم دی مس شوی دی او کسی کې نو کله ناکله ښځې سره خو د مونځ خبره مو که کنه کله سره د عقیدې خبره مو که او دی غریب 80 کاله او 50 کاله او 40 کاله او 50 کاله او 30 کاله تا سره تیر کړه پته یې دا حق نشته چې یو فرض مسله ورته ته زده کړي نو دې وجې نه په ښځو باندې ماهواري بیماري راځي نو دا مسلې ځکه موږ بیانوو عزتمندو او کني بل کال له دریم کال باندې ستا واده دی تا ته هم دا مسلې راپېښي نو دا بیانوئ ماهواري بیماري ښځو باندې راځي او په هغې کې د بلډ ځي حیض ورته وایي د پاکۍ ورځې ورته وایي او دا ښځې ورته د بې اودسۍ ورځې وایي او دا شان وایي جامې مې راغلي دي دا مختلف نومونو سره دوی یادوي نو ښځو باندې چې دا خاص ماهواري بیماري راځي مینسز دې کې ښځو ته ډېر تشویش وي انسان د بیمار کله زیاته شي کله کمه شي نو دوی غریبانانې پریشانې نو په دې کې یو اصولي خبره او اصولي قاعده او مسله یاد لرئ هغه دا ده چې د کومې ښځې بیماري خاص بیماري د 3 ورځو نه کمه تېره شي نو شریعت کې دې ته هغه خاص بیماري نه وایي نو چې خاص بیماری نه وي او یو ښځې یو ورځ بیماری وه 2 ورځې بیماری وه او د 3 ورځو نه کمه بنده شوه نو دا خو پکې مونځ نه کوي هغه وایي زما خاص بیماری ده نو دا یاد لرئ یو مکمل بنده شوه بیا نه وه نو دا ښځه به د دغه یو ورځ د 2 ورځو هغه مونځونه واپس راګرځوي ځکه د 3 ورځو نه کمه شریعت کې بیماری نه وي نو دا پکې یو اهم خبره ده بله پکې اهم خبره دا ده چې دا بیماری د ښځو ماهواري د 10 ورځو نه زیاتېږي هم نه چې زیاته شي نو بیا عام بیماری وي لکه یو انسان باندې دانه راختې ده پوزه یې ماته ده وینه ترې روانې دا داسې بیماري په دې کې مونځ خو انسان کولی شي نو دا پکې اهم خبرې شوې د 3 ورځو نه کمه نه که کمه وه نو مونځونه به کې او د 10 ورځو نه زیاتېږي نه که زیاته شوه نو مونځ به پکې کې روژه پکې نیولی شي ټول احکامات پکې کولی شي دا پکې اهم خبره ده او درېمه پکې اهم خبره دا ده چې د 2 بیماریانو د ښځو چې کله ښځه باندې بیماري د 2 بیماریانو په منځ کې کم از کم 15 ورځې فاصله وي نو دا پکې اهم خبرې دي نور په خپله به اوس هغه معلومولی شي یو ښځه د مثلا 3 ورځې په بیماري راله او د دې عادت هم 3 ورځو دی بنده شوه نو په 10مه ورځ په بیا راله نو پته لګېږي چې دا هم دا زړه بیماري ده په 12مه 14مه ورځ پې راله نو دا هم دا زړه بیماری ده نو په دې کې به دا داسې چل کوي چې د 10 ورځو نه زیاته پې بیا راله نو دې کې به دا حساب ولګوي چې ما باندې تېر شوي میاشت بلې میاشت څومره ورځې راتلي نو چې د کومې ښځې څومره عادت وي د 4 ورځو د چا د 5 ورځو بس هغه 5 ورځې به دې وباسي د بیمارۍ او دا باقي ورځې به که مونځونه نه کړي دا ټول به قضا کړي یا مثلا یو ښځه د 14 ورځې بیماره وه نو په دې کې به د عادت ورځې صرف ټکټ کړي چې کومه د خپل عام عادت روټین ورځې دي او د روټین ایام ډیزې دي نو هغه ورځې 6 ورځې دي چا د چا 15 ورځې د چا 2 ورځې ابه تې لرې کړي د باقي ورځو به قضا کوي ځکه د 10 ورځو نه بیماري نه زیاتېږي او که نوي جینۍ وي نوي ښځه وي نو بس بیا به تې 10 ورځې کټ کړي دې طریقې سره دغه مسله نو بهرحال اکثر ښځو بس لږې بیماري راشي بس بیا مونځ پرېږدي بانه غواړي بس چې صرف لږ شان دغه شي بانه وغواړي بس وایي مونځ لاړی چوټي شوه او زمونږ چوټیانې شوې نو هر وخت کې چوټیانې نه وي بس دغه چوټیانې هم ډېرې دا خاص چې دله څومره ورځې درکوي او هغې کې هم چې روژه وي فرض روژه وي نو د هغې قضا به کوي خو د مونځونو قضا پې نشته ځکه مونځونه ډېر دي نو شریعت په دغه ورځو کې ښځو ته معاف کړي دي خو د روژو کال کې یو ځل وي نو چې فرضي روژې وي نو هغه به بیا دا قضا کوي وروسته نو دا د ښځو متعلق یو بله مسله وه یو د ښځو د څلوېښتۍ مسله ده هغه جدا ده دا د ماهوارۍ مسله وه یو د ښځو د څلوېښتۍ مسله ده څلوېښتي ورته وایي ځکه دا د بعضو ښځو 40 ورځو پورې رسي یا دا 40 ورځو پورې کېدی شي نو دې وجې نه ورته څلوېښتي ویلی کېږي نو دې کې هم یو څو خبرې یاد لرئ او دا خاص هغه بیماری وي چې کله د ښځې اولاد وشي د اولاد نه پس چې کومه بیماري راځي هغې ته بیا عربۍ کې وایي نفاس او دغه رنګ عزتمندو پښتو کې ورته څلوېښتي وایي او دغه هم د
ښځو به په دغه ورځو کې منځونه نه کوي. نو دې کې هم د یو څو خبرو خیال ساتئ. څلوېښتي بیماري دا کم از کم 1 منټ هم کیدی شي. ماهواري بیماري د 3 ورځو نه کمه نه کېده، دا د 1 منټه پورې هم کیدی شي. بعضې ښځو به وي هغوی به چې اولاد پیدا شو بس هغه وخت کې به یې وینه وه، بس په سبا باندې به یې نو خپل کارونه به یې کول، طاقتورې ښځې وي نو بس د هغوی به 1 ورځ څلوېښتي وه. څلوېښتي نوم دی، څلوېښتي خو څلوېښت ورځو ته وایي. دې وجې نه بعضې ښځې په دې غلط فهمۍ کې پرتې وي، چونکې دې ته وایي څلوېښتي، نو بس هغوی 40 وخت چې بچی وشي او ماشوم او اولاد وشي نو 40 ورځې مکمل چوټي. دا غلطه طریقه ده. دا 40 ورځې چوټي نه وي، دا خو چې تر څو پورې ته بیماری چوټي ده، چې بیماری دې په 1 ورځ کې ښه شوه بس چوټي دې ختمه. خپل لمونځ کوه، خپل ذکر او اذکار هر څه روټین ته راوله. نو دې کې هم د 2-3 مسلو خیال ساتئ. یو دا دی چې څلوېښتي بیماری کم از کم هر څومره کیدی شي، 1 منټ هم کیدی شي، 15 منټ هم کیدی شي، او 15 ورځې 10 ورځې 13 ورځې. دویمه مسله پکې یاد لرئ چې د 40 ورځو نه زیاتېدی نه شي، د 40 ورځو نه زیاتېږي نه، څنګه چې ماهواري د 10 ورځو نه زیاتېږي نه، نو 40 بیماری نفاس بیماری دا د 40 ورځو نه زیاتېږي. که بالفرض یو ښځې بیماره وه نو مونځ به پکې بیا کوي، ځکه شریعت ول 40 ورځې اخري میاد ورکړی دی، اخري سټاپ یې ورکړی دی. وایي دا اوس عام بیماری شوه، خپل علاج وکړه ځان له او ډاکټر له لاړه شه او دوایي استعمال کا. نو 13 ورځې هم کیدی شي، 20 هم کیدی شي. نو چې د کومې ښځې بیماری ختمه شوه په 10مه ورځ، په 15مه ورځ، په 5مه ورځ بس کیسې ختمه، اوبلان بي او مونځ او دس او نورې قیسې به شروع کړي. نو د 40 ورځو نه که زیاته شوه بس دا بیماری نه ده. که زیاته شوه نو بس دا ښځه به ګوري چې تېر شوي ماشوم کې زما څو ورځې وه، هغو نه ورځې به دې وباسي. مثلا تېر شوي ماشوم کې په دې باندې 20 ورځې راغلی وه، اوس 40مې ورځې ته ورسېده، نو معلومه شوه چې دا عام بیماری ده. نو د 20 ورځو به دې وباسي او د 20 ورځو منځونو به قضا کوي، ځکه دا خو عام بیماری شوه. نو د دې خیال ساتل پکار دي. بعض وخت ماشوم بې امیده پیدا شي، نو چې د ماشوم اعضا جوړ شوي وي نو بس دا نفاس بیماری ده، 40 بیماری ده. او که اعضا یې نه جوړه شوي، هسې د وینې ټوټې وي، نو بیا دا ماهواري بیماری باندې شمارلی کېږي، بیا به د هغې مسایل. نو دا یو 2 اهم مسایل عزتمندو. پکار دا وي چې څنګه سړي چې خپلو بچو ته تاکید کوي چې بھئی مونځ داسې کوه، مونځ داسې کوه. ښځو له پکاري کور کې چې هغه خپله بچی ده او هغه بالغه کېږي، هغه ځان سره کښېنئ، بچیه داسې کوه، داسې کوه، داسې کوه، داسې کوه. د پاکۍ دا طریقه ده او د غسل دا طریقه ده، او دغه رنګې دې وخت کې به مونځ کې، دې وخت کې به یې نه کې. د دې څیزونو ډېر خیال ساتل پکار دي. او دې سره ډېره بې برکتي راځي. یو ښځې باندې مونځ فرض وي او هغه د غلط فهمۍ د وجې نه مونځ نه کوي، بې برکتي راځي. بیا وایي چې موږ مونځ کوو، مونځ کې خو د مونځ متعلق مسالو باندې نه پوهېږي، تا باندې فرض دی هغه ټایم کې نه کې، او عام بیماری کې خو به ته مونځ کې. د دې وجې نه د دې خیال ساتل پکار دی. یو مسله دی د اذان متعلق، دا اهم مسله ده او اکثر خلق دی کی د دې خیال نه ساتي. اذان عزتمندو د شریعت یو شعار دی، شعار ویل کېږي اسلامي نښه. څنګه هر یو څیز کې الله خاص د هغې نښې پیدا کړي، دغه رنګې شریعت د نورو دینونو نه چې بیلیږي نو په خاصو نښو نښانو باندې بیلیږي، نشانی علامتونه وي، او هغه نښې نښانې داسې وي چې هغې ته په هغه دین کې د فرضو نه هم غټ حیثیت حاصلي یا د فرضو په شان حیثیت ورته حاصلي. یعنې څنګه چې د فرضو ته انکار او توهین کې ته د اسلام نه خارج کېږي، نو په هغه نښه نښانو بېعزتۍ او توهین سره هم ته د اسلام نه خارج کېږي. مثلا اذان پورې خندل، جمعات پورې عالم پټکي، دې څیزونو پورې خندل، صفا مروه، حج، زکات، دې څیزونو پورې خندل. نو د دې څیزونو به رعایت کې. نو د اذان چې کله شروع شي نو ډېر ادب سره به اذان اوري. تر دې پورې بعضې فقهاو لیکلي چې اذان شروع شي ته ناست نو ته ودرېږه د دې عزت دپاره، د الله د نوم دپاره ودرېږه، خو دا ضروري نه ده. یا لږ ساعت ته ودرېږه واپس کښېنه، یا روانې لږ ساعت له په هغه ځي باندې سټاپ شه چې زما د الله نوم رالی.
صحابه به چې کله د اذان आवाज واوري دوی رنگونه به زیړ شو چاہے هي بیا د الله د طرف نه استاد رااله چې پته نه لګي د الله په پیغام باندې به صحیح طریقې سره وخیجو کنه الله आवाज کو چې راشه زما طرف ته نو پته نه لګي د الله आवाज باندې به پورا عمل مونږ وکړې شو کو نه کړې شو نو رنگونه به بدل شو دکانونه به بندېدل شروع شو او په دغه وخت کې به خاموشي اختیار شو تر دې عزتمند چې انسان تلاوت کوي او اذان شروع شي نو بهتره خبره ده چې تلاوت هم بند کا اگر چې هم د الله ذکر دی او بهتر ذکر دی قرآن خو اذان شروع شو نو ته تلاوت لږ سات د پاره بند کړه ادب د پاره خزو بتا سو کورونو کې لیدلو چې اذان به شروع شو زر به لپټه په سر کړه دا یو عزت خبره دا سنت طریقه نه خو عزت دی چې خزه د اذان عزت کوي چې اذان شروع شو لوخي به وینځل لږ سات لا بس سٹاپ شو بعضی کسان خبرې کی تاسو کتلی وي بس یکدم هغه خبرې په غزه باندې بند کی دا یو عزت دی من خپل دین لور کو من خپل الله لور کو او د خپل دین شاعر لور کو دا بهتره خبره ده نو اذان وخت کې بیا څه کول پکاري دا یاد لري د اذان جواب ورکول واجب دي ور واجبات څومره واجبات د فرض په شان دي سو خیال نه ساتي واجب دي ته وي چې تا نه پاتې شي قضا به کې او دا غرانګي با صورتونو کې او ته به کې ګناګاری کې لکه وی تر واجب ګوره د فرض په شان من خیال ساتو چې سړی مرشي د شپږو منځونو من فدیه ورکو د واجب هم ورکو نو د اذان جواب ورکول هم واجب دي البته جواب ورکولو کې به دوه صورتونه دي بعض عالمان وی بخلی جواب ورکول واجب دي اوس تاسو سوچو کې چې کله اذان کیږي سو جواب ورکي زیات زیات خلک غلی شي بس جواب ورکول واجب دي البته زمون امام حنیفه رحمت الله علیه چې جواب دوه قسمه دي یو په بدن جواب ورکول دي فعلی جواب پریکټیکل چې موږ ورته ویو بس موږ روان شه او جمع لزان ور سوا دام د اذان جواب ورکول دي ځکه غوي حي علی الصلاه موږ راشه او روان شي نو تا جواب ورکو کنه عمل سره دی جواب ورکو کردار سره او فعل سره دی جواب ورکو نو دا جواب واجب دی په خلی باندې زمنګ په مذهب کې جواب ورکول مستحب خبره ده او نور مذهبونو کې عزتمند واجب ده وای که په خلی دی د اذان جواب ورنکو ګناګاری نو شرسي هغه دوی امامان دي او زمنګ په سکور نو رانی کې موږ جواب ورکو نو د دې وجې نه عزتمندو نن نفس ځان باندې لازم کی چې کله اذان کیږي د اذان جواب باور کوي اوس د اذان جواب بسنګ ورکې په خلی باندې په قال باندې په زبان باندې د غیخ بل طریقه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما قال ویسانه خبره و چې کله تاسو ندا اذان واوري نو اذان کوون کې مؤذن چې څنګه وای اقش تاسو وای نو د دې به دوه طریقې دي د اذان د جواب ورکول یو دا دي چې څنګه بس مؤذن کم ټکی وای هغه لفظ دا غینه بعد تم وای هغه الله اکبر تم وای الله اکبر الله او حي على الصلاه ما حي على الصلاه او هغه حي على الفلاح تم حي على الفلاح دا ټول آسانه طریقه ده دویمه طریقه د مسلم شریف حدیث کې راغلی دي چې الله اکبر بشان وایا اشهد ان لا اله الا الله هم اغشان وایا وحي على الصلاه او حي على الفلاح چې کله مؤذن وي نو په دغه دوران کې ته وایا لا حول ولا قوه الا بالله دا پکې لږ فرق دی بس چې کله وي حي على الصلاه حي على الفلاح نو ته سوایا لا حول ولا قوه الا بالله دا جواب شو د اذان او نور بس څنګه مؤذن وي هغه سوایا نو ټول د مؤذن په شان ویل نور فرق پکې نشته یو فرق پکې دا دی چې د سحر اذان کې هغه وي الصلاه خير من النوم خدا هغه چا لپاره چې د سحر اذان یې اوریدلی نو هغه وي الصلاه خير من النوم نو دغه دوران کې به دا وي صدقت و بررت تا ډیره صحیح خبره وکړه او تا ډیره د نیکی خبره وکړه چې موږ د خوب نه ډیر بهتر دی صدقت چې نو نشو دا وای صدقت قدام نشي ویل هغه الصلاه خير من النوم تم وای الصلاه خير من النوم هم دا شانو سره وای څنګه چې هغه ویل هغه شانی وای نو دی وجې نه عزتمند ګوره دا د اذان جواب شو په بعضو مذهبونو کې د اذان جواب ورکول واجب دي
نو عزتمندو د اذان جواب ډیر ښه خلک دي د اذان جواب نه ورکي بلار روان ورکاو جی ډیر اذانونه کیږي دا اول اذان ورکاو چې کوم اول اذان وشي دا غي جواب ورکاو تر دې پورې چې یو جمعه او د ټولو ورکولې شي ډیره ښه خبره کني به یو اذان دی ورکړو بس کیسه ختم تا خپل هغه واجب پورا کو یا هغه مستحب دی پورا کو نو دا اذان جواب بنن نه پس ان شاء الله ورکو کنه ان شاء الله آسان کار دی بعض روایتونو کې بدی باندې ډیر زیات ثوابونه راغلي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی کله چې تاسو اذان واوري د اذان جواب ورکوي قولو سی غراغلی د امر اگر چې مونږ وایو امر د مستحب د پاره دی نو امر سی غراغلی دا چې خامخا ورکوي بعض عالمان ته خامخا دي او چې کله اذان ختم شي به نبی اسلام وی صلو علیا به ما باندې درود شریف وای تاسو کدي خیر اکثر خلک چې اذان ختم شي ډایرک اللهم رب هذه الدعوه التامه دعا شروع کی دا طریقه مسنون نه ده مسنون طریقه دا چې اذان ختم شي درود شریف وایا پہله درود شریف وایا مختصر وایا صلی الله علیه وسلم دسی وایا اللهم صل علی محمد دمر وایا خود درود شریف پہله وایا به نبی علیہ السلام وی زما د پاره د شفاعت دعا وای د وسیلی دعا زما د پاره د وسیلی دعا وای دا وسیلی دعا ده اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه دا دعا وای نبی علیہ السلام وی چې کوم انسان د اذان جواب ورکی بیا درود شریف وای بیا مالا د وسیلی دعاو کی چې دا خاص مقام دی مال به الله را کوي نو الودی انسان باندې زما شفاعت واجب شو زما شفاعت کو نو چې کوم انسان دا ورشي پیغمبر زما براه راست شفاعت وکي نو هغه د اذان جواب ورکي او هغه د اذان نه پس دا دعا وي نو قیامت پر نبی اسلام یې کی کم کسانو چې اذان جواب به ورکاو او د مون اذان نه پس به دعا کولا چې کم کسان لا سوچت کی او ټولی نو نبی علیہ السلام تبا الله دا شفاعت ورکړي یا الله تا ویل زبستا شفاعت قبلوم د دې بارے کې زما شفاعت ته غټول به جنت تلار شي د چا به شفاعت خپل زی ورکړي د چا به شفاعت حافظ صاحب ورکړي د چا به قاری صاحب ورکړي ستا شفاعت به سردار دو جهان محمد رسول الله او په څومره ورکوټي عمل باندې حفظ پکې نشته قرآن یادول پکې نشته صرف دغه اذان جواب ورکول دي درود شریف او دغه دعا ویل دي نو د هر مسلمان دا خواهش دی چې پیغمبر زما شفاعت وکړي نو د دې لپاره دا یو آسان عمل دی نو ان شاء الله دا بدن نه بعد شروع کوو کنه ان شاء الله آسان طریقې سره د ویتر مونږ باس کسان تاسو کې چې دا بسنګ کوو د ویتر یو اهم مونږ دی بعض کسانو نور منځونه یاد کړی دی ویتر په طریقه نه پوي نو عزتمند دا خو واجبات دي او فرضونه دي د دین ځان خبرول پکار دي نو د ویتر مونږ عزتمند 3 رکعات مونږ دی عائشہ رضی الله تعالی عنها وی نبی علیہ السلام بدری سورتونه پکې ویل سبح اسم ربک الاعلى قل یا ایها الکافرون او قل هو خدا پکې ضروری نه دي کله نا کله چې چاته یادی دا سورت پکې ویل پکار دي نور عام هر سورت پکې ته ویل چې قل هو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس آیت الکرسی هر سورت پکې ویل شي څه خبره نه نو ویتر 3 رکعات مونږ 3 رکعات ویتر واجب مونږ کوم او الله اکبر کنور سره ویل شي محمد کعبی شریف بولور یو خیر دی یا په رمضان کې ودی حاضر امام پسې صحیح ده نو ځان له اکثر پورا کال ویتر مونږ ځان لوي نو ځان له چې د ویتر مونږ کې 3 رکعات دي 3 پکې سورتونه دي یعنی د ویتر هر رکعت ډک دی ډک رکعاتونه کول دي د فرض په شان دي چې دوی ډکی او باقی ته شي ویتر د نفل په شان دي نو د ویتر هر رکعت چې نه دیو ته سبحانك اللهم بوي به اعوذ بالله بسم الله وي به ور پسې الحمد وي به ور پسې یو سورت وي به الله اکبر کې یو رکعت دی بیا سجدي او رکوع کې به برا پاسي کې به اعوذ بالله بسم الله وي او الحمد وي به بیا سورت وي دویم رکعت دي شو به اتحیات باندې کینی او عبده ورسوله پوری با تحیت لله وي او بیا پاسي کې دریم رکعت به چې دریم رکعت ته پاسي دي بیا اعوذ بالله بسم الله وي او الحمد وي که څوک ډایرک الحمد وي هم سیدا خو بهتره دا چې اعوذ بالله بسم الله سره وي او بیا ولد والین نه پس بیا یو سورت وي او بیا د اغه نه پس با تکبیر وکي الله اکبر
او لاسونه به اوچت کی وګونو اندازې پورې به اورسه او بیا به واپس لاسونه اوتړي او بیا به اللهم ان شروع کی اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك وإليك نسعى ونحفد ونرجو ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق يا ملحق. نو دا طریقې سره دی دعای قنوت دی ته وایي ته قنوت دعا دا دی ویله بس بیا به الله اکبر کې رکوع ته بلاړ شي او دریم رکعت په پوره کې خبره ختم. که چاله دا دعا نه ورځي بعضې کسان وتر د دې وجې نه کوي اللهم ان والا نه راځي چې اللهم ان نه درځي نو اللهم ربنا خو درځي که نه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار دا پکې وایي خو د وتر لمونځ مه پرېږده. که چانه دا دعا پاتې شوه بس اخره کې بیا سجده سهوه به کې مکمل چانه پاتې شوه یا که دا دله نه درځي نو اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی دومره خدای پاکه ما وبخه ما وبخه ما وبخه ځه ورځه پې ځان ته خو دعا وکړه که نه خدای پاکه ما وبخه درې ځل دا ووایه الله وایي زه تا به وبخم وتر دې وشو دا آسان ده ولې وتر پرېږدئ بهرو ملکونو کې اکثره لکان پرېږدي نو دا مه پرېږدئ عزت نو دغه دعا وایي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه دا درې رکعاته د وتر مونځ ادا کولو طریقه ده. نو دریو رکعتونو کې درې وانو رکعتونو کې پکې صورت شته دې کې خالی رکعت نشته. یو د طلاق مسله ده بعض ځایونو کې راپېښېږي یو جینۍ د چا ورکړې ده او نکاح یې شوې ده د پلار په کور ناسته ده د رور په کور ناسته ده لا خپل کور کې ناسته ده خاوند سره اختلاف راغلی ځکه موبایلونو باندې خبرې کوي په موبایل باندې خو چې خبرې کوي خپلې ښځې سره خبرې نه کوي. یو ځل زموږ یو ملګری راغلی رنګ راغلی نو هغه رنګ سره یې لیکلي و غم ما ورته ویل که تاسو څوک دی وایي غم نه پېژنې ښځه دی هغه نو بهرحال خپل غم سره څوک هم په سر نالي هغې سره خبرې نه کوي د پیار محبت وایي بیا یې ټلیفون وکړو بیا به څه غواړي چې کوم اصل د محبت او د مینې ځای دی هغوی سره خبرې نه کوي نمبر ورته بیزي کړي دروغ ورته وایي او بازار کې ما په خولي باندې اوازونه کوي د ګاډو وګورو یو ګاډي اوازونه کېږي او چې کله نکاح یې وکړله وایي چې دې سره خبرې کوو ورانېږي سړی په خبرو کې شکوک شبهات پیدا کېږي نو وران شو سره طلاق یې ورکړو د نکاح شوې ده او د رخصتي نه مخکې طلاق ورکړو. نو دا یاد لري د رخصتۍ نه مخکې چې انسان یو طلاق هم ورکړي دا نکاح کمزوري وي بس هغه یو طلاق سره مکمل نکاح ختمېږي او دې ته طلاق باین وایي که د طلاق لفظ هم دې وویلو بس نکاح ختمه شوه تر دې پورې چې انسان یو ټکي سره طلاق ورکړي او دویم طلاق ورکوي دویم طلاق هم دلته نه واقع کېږي ځکه نکاح کمزوري و نکاح دې ختمه شوه نو او چې نکاح کې د ښځه نه وي نو بیا طلاق چاله ورکوي هسې هوایي ډزې کې هوایي فایرنګ نو هغه دویم دریم طلاق بیا واقع کېږي هم نه دې صورت کې ځکه د دې رخصتي نه ده شوې یا تا سره ملاقات نه دی کړی نو چې کومې جینۍ سره انسان نکاح تړل شوي وي خو د پلار په کور د رور په کور ناسته وي او د دې ملاقاتو سره ځان له ځای کې نه شوې دې ته وایي خلوت صحیحه ځان له ځای کې نه میلاو شوي او یا یې رخصتي نه شوي او یو طلاق دې ورکړو بس نکاح دې ختمه شوه که بیا ته غواړې چې دغه جینۍ سره دوباره نکاح وکړم نو دوباره نکاح ورسره کولی شي دوه درته پاتې دي تر دې پورې که دې له دې درې طلاق ورکړو په بیل بیل لفظ سره مثلا ورته بیل بیل الفاظ یې ویلي نو بیا هم یو طلاق واقع کېږي دې صورت کې البته که په یو ځای دی ولکه چې ته دوه طلاق یې ته درې طلاق یې بس بیا دواړه او درې واړه واقع شو نو د دې نکاح کمزوري وي نو دې سره نکاح ماتېږي او بیا چې کوم مهر ولتا تړلی وي د هغې نیم مهر به بیا هم ورکوي دې ښځې له نو دې صورت کې دا طلاق اهم مسله ده طلاقونه نه دي ورکول پکار او د دې ښځه باندې عدت هم نشته دی چې کومه ښځې ته د رخصتي نه قبل مخکې طلاق میلاو شي نو په دې ښځه باندې عدت نه بس چې خاوند وله سرکوزي وله طلاق ورکو او د پلار په کور ناسته ده راوتې هم نه ده ده ورته چې کوم دی نیغ کېناستو دلته نه ورته فایرنګ وکړو
نو بس هغې باندې عدت هم نشته، په سبا باندې بل چا سره نکاح کولی شي. عدت په هغه ښځه باندې وي چې خاوند سره میلاو شوي او دغه رنګ یا رخصتي شوي، نو دغه صورتونو کې به عدت وي. نو دا یو مسله طلاق متعلق وه. الله رب العزت دې موږ او تاسو د آفتونو نه او د مصیبتونو نه محفوظ کړي. اذان